خوص ادا په گاڑو کې روان دي شنو پټ کې وی دي اړه دي تبلیغونه به کېتون کې بګار نه کی دا اولی جوړ شو د اختراق باندې څه فائدہ یو خطر او بنیادی خبره ده پس د مرګ حساب کتاب عذاب سزا جنت داشته تفسیر الله تمام د سبو درو خبرنده د دیو جنا حدیث کتابونو کې مستقل باب ذکر کی باب د په بیان د ثابتولو کې د عذاب القبر نو عذاب تولی وي رحمتونه هم شته د پاره د تخویف یراولو د پاره چې پته نه لګي لکه غوړي همیشه په دې یاره وسه دویم دا برزخ ولینو قبر وي ځکه زماستا پوس کې دا قبر دی ما تا خدا قبرینو دا قبر بکونه ذمہواری را باندې دی راوسته دا نه چې په دې قبر کې دی کړي قبر کې نو د لوګانو ګډه کې نه نشتی سید کې ډوب شو نشته مرغو خورنو نشته په ووري وسونو لنشته چې په ووري شي دا و قبر چاته دی هغه لنشته نه برزخ مراد دی نو چاله قبر دی او چاله د مې خېټه چاله د مرغې خېټه چاله د ور دی ایری سپرټي الفصل الاول عن البراء بن عازب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد متفق عليه براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت ہے اغد نبی علیہ السلام نے بیانی رسول علیہ السلام ہوئی مسلمان صفتی معنی مراد دا اللہ قانون تغاڑی خودن کی تش پا داغن پا صرف بانے لکه شناختی کارت کی لکل سنسے یا مسلم نو پا دی شناختی کارت خود مسلمانی نبی کافر کی او چې صفت د مسلمانی د دنه چې کله تاسو کړی شي په قبر کې فرشتي تاسو کې دوه فرشتي راځي نو چې نو دې گواهی کی الله د څه تاسو کې دې حدیث کې اجمال له درست دویم جز کې تفصیل کړي نور روایتونو تاسو نو چې مر ربک دې جواب کې نو دویم تاسو کېږي ما تقول فی هذا الرجل ته دې پیغمبر بارکه سو الذي بعث فیکم دا څنګه تاسو نه کېږي ما دینو کا قانون د جون دي سو په کوم دین وی ته يهودیت او عیسایت او کذال جوړ کړی دي د سور قانون کده الله والا قانون کوم دین دا غټ ته پوښتنه ته ندري کی چې دا خلاصه د ټول ژوند نه چې دنه ته پوښتنه په قبر کې د الله بارکه او د پیغمبر بارکه دې گواهی کی لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله ندغه قول د الله رب العالمین رسول الله السلام هم د خپل خبر اثبات په قران کې استشهاد د قران نه کوي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره مضبوطی الله ټینګي الله هغه څوک چې منل دي حق د زړه په کله کې واینا سره مضبوطی واینا قول واینا ویل الثابت کلکا فی الحیات الدنیا وفي الاخره په دنیا کې هم په معمولی ژوند کې هم او فی الاخره په رسونی ژوند کې هم د آخرت نه مراد دلته کې البرزخ دی بعد الموت د قیامت مسله زال لدا هغه سره دې سره بد نشي دای بنیاد دی الاخر ما فی البرزخ یو د دې خلکو په جواب فی القبر وایو بل روایت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا سره روایت کې او یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر دا آیت شریف نازل شوه په عذاب القبر کې یقال له من ربک ناس سوچو کہ عذاب القبر ہر چاله دی عذاب کو نشته کنه دا عنوان ګرځولې دی دا څه د پاره ګرځولې د پاره د تخویف سړی که خو نشي او چې عبادت خدان بچی کنه ای سزا نه خدان بچی کنه نازل شوی په عذاب القبر کې د تویل کیږي په قبر کې مر ربک دی وی ربی الله نبی او عذاب دی ربی الله دا شانتا تپوس کیږي ما تقول فی هذا الرجل ندیوی نبی محمد متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان لا يسمع يا لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين متفق عليه ولفظه للبخاري. وده حدیث دې مخکې تفصیل کړي. او رسول الله السلام ویلي دي چې بندا کله چې کېښوي شي په قبر کې فی قبره په قبر کې نو ټول قبر کې ښوي کېږي. قبر کې خو څه به بختوري چې هغه به قبر نصیب شي، څه لیوګاز وخوري، څه مرغۍ وخوري، سیندونو دریابونو کې ډوب شي. مجاهدین او غازیان داسې دي چې هغه میدانونو پراته وو لیوګانو خوړل دي، مرغو خوړل دي. نو قبر کې کېښوه شو چې قبر کې کېنښوی شو نو آیا دله تنعیم و تعذیب نشته پس د مرګ نه؟ د ده نه سوال و جواب نشته؟ ولې نه؟ خامخا شته. نو چې خو عام دی چې قبر کې ښوی کېږي. جاهلیت په قبر کې خو د آدم علیه السلام نه دا طریقه را جوړه که کافر ومو سماوي دین نه منه خو مړه به خپل په ځمکه کې پناه کاو. خو به د آدم علیه السلام زوی چې بل رو وجه نو بیا له طریقه نه ورتلو نو الله فرشتې راولېږلي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وذا سنة الله دا غوحنا مقرر دي. زنی دسی دی چه اغای قبر کی نیگ دی نغوی سیزی لکا اندوان شو. زنی داسی چه قبر کی نیگ دی ناغا چه خپلت طریقه دا سنبالو لغو کی زی جوڑ کری حالتا کی دیو سی دا پاس نماستا چینیانی اگوڑی داون باچی دا مرغان راخلاش شی اگو پی شروع کی تاکی وی اڑو کی رازی اکتا لگی لکا بمبائی کی دیلی کی دا سی زیونو جوڑ کری دی پارسیانو او چت ستنیو درولی پاگی کی اسی جال لگوڑا دی او لاری تو جوڑ کری دا مڑا یو سی پاگی کی دی مرغان راخلاش شو پسی اگو ٹاکوی پرزوی اڑو کی رازی اکتا لگی چه بالکل ختم شو اڑو کی راو رسے لفش دا اڑو کی بیا واقعی کنو خدای غر کنو طول والنا خواهی چه اڑو کی بیا چلا خواهی. نو هر توک چی خود سا طریقه لکی پا خپل یقین نمڑی تزان ندو جدا کولو. و فرشتیو تا راو رسی پا دسی حال راو رسی چه کالا کی خوش قبر کے او واو اگر دی ددنا ددخ خپلوان اصحاب ملگری نخپلوانی انہو لا يسمع قرع نعالهم بیشک دے خامخا اوری ٹکارے او رزارے دا پیزار داغو پا وی خدمو را پتا نلگی کوٹا کے سملے نو چې بار څوګری ته وای دا چا وای سره زما په شانته چته نه چا غونیګری ته وای دا زما کچره څوک دوه ټول درځي نو بیا ورې دی کی او چې کته پروت کې چا پیر څوک نه دی راځي درځاره ورې دی کی د افهام د پاره دی لا يسمع قرع عالم خامخ اوري تکاره او درځاره کشاره د پیزار دا وو دغه شانته حال کې راشد ته فرشتي سمانا زر راشي زر داغو د خپو کشار الامان د قبرستان د لون نیوتلی او جدو خپل کار خلاص کی د قبر چې کار دی اخیری د اخلاص کی نو فرشتي راځي اگر که خلقی دا فیقعدانی دی یقینا نوری حیات پکی تا اللہ چولے دی یا اوری نا تمثیلی ویلے دی چه کدا اوری دا کشاره بے اوری اتاہو ملکانی رشید تو دو فرشتی نکی نی فیقعدانی نووی دیتا ما كنت تقول ويتا ما كنت تقول في هذا الرجل سوي تچوي بري فبارد دي نارينا كي الرجل اسم اشاره سر ذکر کی هذا او رسول محمد بدل ذکر کی الرجل سوق دي یعنی محمد علیہ السلام وی دا خلق ته ندا جوړه کړل چې د رسول علیه الصلاۃ والسلام او د ترمنځ دا پردې لري شي نو دې هغه سین کوي هغه ته ګوري دي بعض ته نه دا جوړ کړه دا تبلیغی نصاب کې دا شی دی کړي بعض دا جوړ کړه
چې فرشتو څخه فټوي او فټو ته وایي ما تقول فی هذا الرجل، نو فټو ته رجل ویل کېږي، سورۃ الرجل لا ویل کېږي ته سورۃ الرجل. ته دې سړي باره کې سوای دا ول ذکر کړه حدیث تعویل کولو لپاره دا څنګه ده. حدیث یو باب کې راغلی دا غیر ټول روایتونه جمع کول غواړي. دی حدیث کی روایت داس راغله ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، صفات ذکر کړي هغه چې تاسو کې پیغمبر او غنر بهادر او د کلمې سره چې دویم ټکی ټالو دا غبره کې تسوي څه عقیده ده زال پیغمبري داویدار وي کدا هغه ته پیغمبر به منل دی ولنه څه چل لیکو الذي بعث فيكم. دا حدیثونه راځي هغه تنتسو په بار د دې بهادر کې لمحمد په دې سره اشاره کوي محمد علیه الصلاۃ والسلام ته چې ته د بار کې سوې نو هر چې ایماندار پی هغه اشهد انه عبد الله ورسوله، دا الله بنده او دا الله را لګل او ته په دین باندې طریقې خو دې نو ته ویلې شي انظر الى مقعدك من النار، وګوره ته زیت دی د آرام زیت دی د جهنم نه. قد ابدلک الله، جهنم جنت دواړه دومره دي چې په هر یو کې ټول بشر او ټول جن زیږي. جهنم دومره غټ دی چې ټول انسانان او ټول پیریانو ته زی نو زیږي پکې، او جنت هم الله دومره غټ جوړ کړی دی چې هغه کې ټول بندیان او ټول پیریان زیږي. بیا به څه وشي چې کوم جنت ته لاړل دا و برخه د جهنم حق جهنميانو ته پاتې شو، او چې کوم ایماندار نو یا ایماندار وو خو سزا ولوا جهنم ته لاړل نو جنت کې دوه غزې چې کوم دی هغه دوله خالی دي او کنه جهنم له مستقیل تی نو هغه دی هغه بل ایماندار ته پاتې شي. دې ته تلک الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، میراث کې ورکړ شو نور الله د پلار غزوی لور کې شو زوی هغه پلار له داسې ورکړ شو برخه کې رسې کې هغه ته پاتې شو. نو دی غټ نو د ته وی دغه د دوزخ زیو کچری دا عقیده دی نه نو دغه دی زیو نو دی لا بتلی فیقول او الله تعالی دغه په دی باندې دا بدل ک دایره درک مقعدا من الجنه قد ابدلك الله، بشک عوض کې درک الله تعالی دې په دی مقعدا من الجنه فيراهما جميعا، نو دې دا دواړه ویني. جهنم او توبخ مخ کې ولې وخو د پاره د قدردانې چې وګې شي نه روړې قدر د سخی موړي او بیا خوري نو به چې خوي او چکنی و پکې ته داشه چې وګي سړی روړې د وربشو بیا ومي نو هغه به ولای خزارېږي وکنه نو وخت ته د سخت جو خو چې دې دوی مسخه قدرې او هغه قدر به پیدا شي. قد ابدلك الله بي مقعدا من الجنه فيراهما جميعا دې بدوړ ویني. واما المنافق والكافر، دلته دې حدیث مبارک کې دا دویم تاسو ویلې دی اول تاسو پرې خېره ما تقول في هذا الرجل ویلی او دا تاسو نه دی مر ربک اولی دا اختصار کړی دی راوی او اختصار په دې کړی چې دا جواب صحیح ورکی نو اول خو خود صحیح دی، اول خو خود صحیح دی چې دای منل دی دغه په خون روان دي نو اولم صحیح دي نو دویم بو پسیم دریم بو پسیم صحیح راځي نو ځکه دا یو ذکر کو نور پرې خو او هر چې منافق او کافر فیقال المنافق هم کافر دي خصورتن منافق په مسلمانانو کې شمارو او چې ځن کدن نه پورته شنو د کافرو سره حساب دي نو منافق او کافر د تویل شما كنت تقول في هذا الرجل دی بهادر نارینه بارکه دي سوي دلته محمد نه ویلي اگر روایت کې محمدن تکي راوی دي رجل نمرا سو کو اشاره په محمد علیه الصلاۃ والسلام ته نو دویم ځکه بیا ذکر نه کړ څنګه ته پوښتنه شي نو دی به وی فیقول لا ادري نو دی وی زه نه پیژنم نه پیغام چې څو كنت اقول ما يقول الناس ما يقول الناس ومزما به هغه چې خلک وي خلکو به وی چې محمد دی خلکو به چې پیغمبر دی ما غي زما خپل خبره په دې باره کې نشته. فیقال له نذته ولیکي لا درایته ولا تر نه پوښي او نه څول ولي نو سره د پوښ کېدو دې شنه رسول دې معنا لا درایت ځان دې نو پوښ کړه درا یدري درایتن لا تلیتا
ان دي چې څلوستي دي. څه مطلب شو؟ نه دي په خپل سجده کړی دي او نه دي د بل نه سجده کړی دي، نه مجتهد وي او نه مقلد وي. د بل دیم نه ده منلې خبره، هغې ته دې غوږ نه ایښی. نو څه دي کړلي؟ او رالی د سجدې ته خوشي بیابان ته رالی چې څه شی څخه نشته. تلی ته اصل کې تلو ته دی، او مشاکلتن للأولا د تلو ته نه تلی ته کړی دی، واو یې کړی ده او تلی ته یې جوړ کړی دی د وایو مخکې کلمې سره د مشابهه کولو لپاره. لا دریته ولا تلیته ادې دې په خپل لوستي ويضرب بمطارق من حديد، ادې به بیا وولې شي په ګروزونو باندې پلکونو باندې د وسپنې ضربتن داسې خطرناک وهل، ضربتن خطرناک وهل. فیسیح صیحتن دې به چیغې وباسي لوی لوی بقړه لوی چغې، یسمعها من یلی چې وابوري دا د ده د آواز هر هغه څوک چې نږدې ده ته، یعنې دغه موقع باندې غیر الثقلین بې د انسانانو پیریانو نه. متفقون علیه لفظ د بخاری دی، د مسلم او د بخاری دواړو دی. لفظ د بخاری دی مطلب د دواړو دی. دې حدیث مبارک نه ثابت شوله کنه چې برزخ کې عذاب شته، برزخ کې رحمت شته. عنوان یې څه ویلو؟ عذاب البرزخ. حدیثونو دواړو کې د عذاب سره د رحمت تذکره مخکې کړل. رحمت ولی دغه نیم لپاره د تخویف ذکر کړی دی، چېرې خلک ویریږي چې دا حالت را باندې را روان دي. او دې حدیث مبارک کې هم دغه وي السبب یې څه خو لا درایته ولا تلیته. ځان لدې زده کړی نو ډېره بخوا، که ځان لدې نه زده نو د بل نه خو به دې زده کړی، که د بل باندې منلی نو مجتهد یې نه او تقلید کوي نه، نو زه خره څه به جوړ کړي؟ خو ځان بغیر کې نور بغیر کې کتاب پسې درځي. وایي د مجتهد مه منه چې زه ته څه یم زما هغه منه. نو ستا څه له منم چې د مجتهد یې نه منم، نو ستا ولې منم؟ د امام ابو حنیفه نه منم، د مالک وای مه منه، د شافعي مه منه، د احمد ابن حنبل مه منه. زما منو ته څه شی چې ستا منم؟ د هغو به منم دی وطن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات. دا خبره فکر کې دا حدیثونو ټول په یو د مسله باندې ذکر کوي چې هغه پس د مرګ نه چې کله بنده الله ته وسپارلی شو، په ځمکه د پاسه پروت دی، خو د بنده د وخت نه وسپار دی، نو د باندې حالت برزخي شروع کېږي، تنعیم هم دی او تعذیب هم دی. خو دا کله حدیثونو مبارکو کې تفصیل سره ذکر کېږي، کله اجمال سره ذکر کېږي، مراد د ټول یو دی. نبی علیہ السلام ویلي ان احدکم اذا مات عرض علیه مقعده بالغداة والعشی ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة. متفق علیه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک یو د تاسو نه چې کله دې مړ شي عرض علیه نو وړاندې کولې پیش کولی شي د باندې مقعده زید دیر کېدو کې ناستوي بالغداة والعشی سحرم او بیگیهم. ان کان من اهل الجنة قید د جنتیانو نه کار مسلمان فمن اهل الجنة نو د اهل الجنت نه حساب دی، نو د ته به د جنت نه ښودل کېږي. او قید من اهل النار د دوزخیانو نه فمن اهل النار نو دوزخیانو نه به حسابېږي او د ته به جهنم ښودل کېږي. ویلی شي دته هذا مقعدک دغه دې زیستا تراغي چې پورته کیتا الله الیه دې طرف ته پر د قیامت. هغه جنتی ته وایي ستا مقام داده، خو زیب او ته قیامت کې چې فیصله وشي. دوزخی ته وایي زیدې داده، خو زیب او ته قیامت کې چې فیصله وشي. نو مخکې حدیث کې خو هغه سات کې ته خودل شي، عدالت کې قیامت کې دا قیامت کې بوله دي. دا فرق دی، یو خو دل دی عرض، یو تبیل دی. مخی حدیث کی ام دا ویلی دی انظر الى مقعدک من الجنة انظر الى مقعدک من النار. دا معنی عرض شو، دا خو ابتدا دا سوال جواب کی دا عرض تو شو، دیو تتلی ندی خدا غزی غاثارو تسرگن شو خوشحالی و تراغی دی. اس کدی پا جنت یا قبر کی یا برزخ کی خوشحال دی یا پی سخت دنودا زال لدا دا جنت او یا دا دوزخ هغه کې نه دی، نه په جنت کې دی نه په دوزخ کې دی. او دا غي مثال دی ذکر تعالی به مثالی وي، دا غي مثال له ته خوځل شوی دی. او دې حدیث کې ماغه ذکر کړی څه بللی بالغدات والعشی د باندې قبر کې چې کوم سخت اورات داغه خدا
او د دې سره سخت ته د جهنم خو د لکیږي لا زیاته د پسیر روانه ده وي خوشحالی ته د جنت خو د لکیږي لا زیاته د پسیر روانه ده اعددوا آل فرعون النار غدوا وعشيا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه سورہ مومن کی ہوئی فرعونیان دی تدن کئی او دو تا پیش کئی او عالمانو لکلیم دی چه سحر پا اول در روز کی پا آخر در روز کی دو پا جہنم بانی پیش کولی شی اداو تروان دی کولی شی او دا میشه سزا چه دا خور دولا اول وقل زی بانی دا حتی عباسک اللہ علیہ یوم القیام متفقن علیہ وعن عائشة رضی اللہ عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعوذ بالله من عذاب القبر متفق عليه دا حدیث پدی دلیل کئی چې دا عذاب القبر مسئلہ دانه چیوازی پا دی دین کی دا پر طولو اسمانی و دینونو کشتے او وا اس که چانه منل رخوزا اللہ گورو یهودونو وی عذاب القبر شتے نو یهودو همو منل امنلیوا وی چیو یهودیا جنائی خزا ننو تا دیتا فذکرت عذاب القبر نو دی یهودنی بیانو که دا عذاب القبر چی رستو دا سی سختی دی خور دا سی سختی دی فقالت لها نو عائشہ صدیقہ دیتا نو بیا دی یہودنی عائشہ تا رضی اللہ عنہ اعاذک اللہ من عذاب القبر اللہ دی تعالی پناہ در کی دا عذاب القبر اللہ دی بچو ساتا نو دا اخلاص شو خبر نو تپوسو کا عائشہ رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عذاب القبر شتے فقال نعم عذاب القبر حق آو کنا عذاب دا قبر یعنی دا برزخ دا حق دی قالت عائشہ وی عائشہ نو فما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانا دا عذاب تذکرہ کرلا دا یقینی دا چه عذاب چالشتے نو چال خوشحالی مشتی قاسم معلوم دا خود پار دا تخویف تذکرہ دا عذاب القبر کئی نائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علی دعاون دا دی سختون دا بچ کے دو کردا جی سختون دا بچ نعمتون دی دا سختون دا بچ کے دو دعا اصل دعا دا نعمتون دا خوشحالو دا غی دعا حتی یبعثک نو دا وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو کنا غویاو عذاب القبر حق یقینی دی عائشہ وی بیامان دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس تا دغینا چی ما تا پوس کرو چی موزی کری چرتی اموز دا نبی علیہ السلام نوافل منزون طول پا کور کیو گنا چی کوری کونو دعا بیم کولا دشپیو موز روزیم نو موز چی بے وکو الا تعوذ باللہ من عذاب القبر لیکن پناہ بے غفتد اللہ دا عذاب القبر نا متفقن علیہ ضرور ہے کنا چی بندہ دا عذاب القبر نا پناہ غواری چی اللہ حفاظتو کا زمانگا وعن زید بن ثابت دا حدیث مبارک مطلب تشو یہودی مانی دا چی عذاب القبر شتے یعنی پس دا مرگنا عذاب شتے اداد مسلماتو دا کتبی لائیو وعن زید بن ثابت قال رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات لبن النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر قال رجل أنا قال فمتى ماتوا قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال
قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب د قرآن دی وی دی میل کې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مکه څو ځای تیر شو بینا او بینا ما او بيد ما دوړ ذکر کی عام عرفته فی حایت لبن النجار په یو باغ کې د بنو النجار حایت خو دیوال ته وي او باغ ته ذکر لکی چې د مدینه باغونه یا د عربو باغونه دا وچو د دینه بچا پیر لوی دیوالو دومره چې په دیوال په سړی نشو وخته ور به ته پرېخه یا یو طرف ته یا دو طرف ته دی باندې بتل راتل نور بتینه باغو دیوال بو نو پاغه نوم باندې حایت یادی باغ باندې مدینه منوره کې ټولم دغه قسم نو یو باغ کې روانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره باغ د چاو د بنو النجار د انصار قبیله د بنو النجار د رسول علیه الصلاۃ والسلام نکاح نه هم ده مورید دغه عربو نو په دې معنی باندې نکاح نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مورې نه نیای یعنی د نکاح د طرفه رشتہ سره نو په دغه معنی باندې هغه بنو النجار نحن بنات من بني النجار یا حبذا محمد جاری جنکو بیا صوتونه ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله راړ خوشاله شو تا حدیث تاسو دیم جوړ کړو پرون کله اسکا کینه جنکو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوته را جنکو نور خبره کول مې کېدا وفینا نبی یعلم ما فی غد ودا پرې قولی کما کنتم تقولین هغه وای چې تاسو نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پرشتہ کې نکاح نه کیږي نو پدې یو باغ کې روانو علا بغلت له سور په قچره باندې چې وته دو مونږ سره وې زید وې مونږ سره الحادت به کله چې دا وتره دا سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه حیدوی کګی دوتا نو کله چې وتری کی کاروي هر یو چې وتریږي نو کو کله دشي دانګي او کله داسي دانګي نو ترې دلدا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره فکادت تلقیه داسي وتره دا چې نږدې و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورغولې وي او نو ورته وین اذا اکبر سته او خمسه پس نه صاحب قبرونو شپږ یا 15 نبی علیہ السلام تاسو کوم یعرف اصحاب هذه الاقبر څوک پیژني خاندان دې قبرونو جد چالي یو سړي په کې مشره نه زه پیژنم فمتا ماتو دا کلم دې څومره وخت کېږي قالو نبی علیہ السلام نمخ کی دی کنه چې خود ته جنازه به کړي مسلمانانو معلوم بوتا خود په خواني دي دا د څو کلی دې کړي نه دي ماتو قال نو هغه یوتوي په شرک دا ډېر په خوامه دي شرک زمانه کې فقال نبی علیہ السلام وی ان هذه الامه تبتلى في قبورهم د دې لپاره د حدیث مبارک راوړل عذاب القبر بشک دا امت تبتلى یعنی جنس دا امت یو تن تل نه مراد دا امت زما چې کب چې دایره غلم بولون کې راغلی ما تبتلى ازمیل بشی په قبرونو کې امتحان په کول شي ازمیر په کول شي فلولا الله تدافنوا نو کچره نه دا چې بیا به مړی نه خخوای لدعوت الله لولا الله تدافن یو یعنی لولا عدم دفنکم الاموات کچره نه بیا نه خخول تاسو زمړو لدعوت الله یسمعکم ما با سوال کړو الله ته چې ووري تاسو ته د عذاب د قبر نه هغه څه چې زه اورم وس دیږي چې کومه سخت ده او اوس ماته اندازه وشوله اما واورید او ما به الله ته سوال کوم تاسو یو خو دوغره په وار خطا شي بیا چې بیا مړ سره هوای چې موږ یې خو په ډاګه دي پروي چې څو سره کی هغه ته چې دی اورم ثم اقبل علينا بوجي بیا را مخ ک نبی عليه السلام موږ ته مخ راوي ګرځاو او وی تعوذوا بالله من عذاب النار پناه غواړي د الله د عذاب د جهنم نه د ورنه اصحابانو وی نعوذ بالله من عذاب النار بیا وی تعوذوا بالله من عذاب القبر پناه غواړي د الله نه د عذاب د قبر د الله په نوم باندې الله مونږه بچا نو تعوذ اصحابانو وی نعوذ بالله من عذاب القبر قال بیا وی تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن پناه غواړي د الله نه د فتنو از میختونو نه هغه چې سرګندې شوی دي نه هغه چې پناه پاتې دي نه فتنه د بيدینی ذرایع د بيدینی دعوتونه او د بيدینی ترویج سرګندې شوی دي نه علاقو کې
ابي دینه رواني دي لکه کفر شرک غدي څه په اورنګ څو بل باندې او هغه چې پنا دي لا سرګندی کی بار رواني دي نو اصحابانو نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن قال بيو نبی علیہ السلام تعوذ بالله من فتنه الدجال دی فتنو تا دعوت ورکون کې التلبیس کون کې د صحیح او د غلط دجال ته لګي دجل وی پنا کولو پر دیرا سو او گاڑی را کولو خلط کولو تا صحیح او خطا ګډوډ کی حق او باطل ګډوډ کی نو د دینه پناه غواړي نو اصحابانو پناه وسره نعوذ بالله من فتنه الدجال رواه مسلم دجال باب رسو راضی مستقل دجل وی ګډولو تا پرده کولو تا اخړولو تا دجال یهودی دی او راضی با د امت د گمراه کولو لپاره خلق عادات د خلقو د ازمیخ لپاره به سره یي جهنم بی جنت بی کداغه څوک منی نو جنت ته وځي وي ا جنت سره په حقیقت کې هغه دوزخ دی لکه د دنیا جنت چې کافرو له جوړ کړی او دولت او عزت اقتدار دی او جهنم سزا ور کول مړولی ګرځي با مکه او مدینه ته محفوظي نور عام دنیا تقریبا باندې بګرځي صالح شپې ورځې دنیا کې بيدا چې اوش پاره دی د کال د میاشتې او د هفتې عمر دی دا بګرځي نو چا چې اوسم داغه په خون روان دي نو الته کې باغ خپل قائد کی او څوک چې اوسم داغه په خلاف دي نو الته کې به هم مني اوس به بیا به هم مني چې دا خو زمونږ ما سره قرآن سنت سره او تاغه د جاري سره به حلال کی بیا به ژوند کی بیا به حلال کی بیا به ژوند کی بیا حلال کی بیا ان شاء الله لوله بیا به حلال لوله نشي نو داسې خبرې اترې دي او دا ول الله رب العالمین د پاره د ازمیخت مخلوق ورګي چې دوی منی کنه نو څوک داغه په خونه روان شو جزیبا او چې اوس د دجال په خونه رواني نو بیا هم د دجال په خونه رواني اوس داغه په خونه روان دي یهود پیرنګانو دغه دجال لخر دی هغه ته مسیح دجال ته حدیث کړي هغه په دې انتظار کې مسیح دجال به اوس راځي موږ ول انتظامات کړی ټول دنیا باندې الله څخه خیره حکومت دغه تیار دی راځي بولا رسول الله سلام به دین پناه غواړي پناه وسلم الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبر الميت اتاه ملكان کله چې قبر کې کیف وشي مړې زراشد له دوه فرشتي نو چې اوس قبر کې دی خو دې سجل بکې نو عمومي قانون دا د کافرون دا قانون د آدم علی السلام را سره روان دا قانون دی چې مرشي نو به په قبر کې دی دغه یو طریقه د عزت از سنبالولو چې کله قبر کې کیف وشي مړې نو راشد له دوه فرشتي اسودانی ازرقانی تکی توری پرنگ او تکی شنی دسترگو شنی سترگی زینا بدمور شکل بل نشتی بدلتی ناسیریگی وجود طور استرگی شنی نهایت خطرناک شکل صورت تی پدی شکل راشی یو تولیکیگی المنکرو وللاخر النکیر بلتا نکیر ولیکی منکر ناشنا نکیر مانوم ناشنا دا ناشنا صورتون والا صورتونم ناشنا دی خبرم ناشنا په ناشنا طریقه ته پوسټه خلکو ته انکیر بنکیر وای کنه دا انکیر بنکیر راشي فیقولانی ما كنت تقول دا دواړه فرشتي ته پوس کوي چې څه بری وی په هاذا الرجل په بار د دې بنده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه فیقول هو عبد الله ورسوله ایماندار دی عبد الله لګره الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فرشتي توي قد كنا نعلم انك تقول هذا من پویدلی چې ته هم د قواجو څنګه پیدلی دي د خلکو وینا د خلکو ویل ایماندار او د خلکو دعاګانی معلومه دي چې خساره دي بلدا چې دی وی ویني د ایمان اثر خو اسیم معلومیږي نورانیت معلومیږي موږ ته پته و چې ته هم دغه وای ثم يفسخ له في قبري بیا فراقی وکړه شیارت والی راوسته شدل په قبر ده کې 70 ذراعا فی 70 او یا غدا پاو یا وګړو کې یعنی او یا غدا په ګودوالی باندې او یا غدا په پلانوالي باندې کدا عام غز واغستل شي یو نیم فوټ نو مطلب بدا شي چې دغه مرغټواله راشي او کنه غز زرعها 70 ذراعا
داغه غزانا بشماره غزا دا الله په غز باندې نو حساب نشته نو فرق دا ول عرض شي او دغه حدیث چې کوم کې راځي مد البصر هغه جوړ دي تایید دي چې غټواله ته مراد د غزونو ته دغه غزونو نه مراد د ذات جو د غزو هغه د الله غزونو دي او په حساب یو غارت کې هر طرفه کور دي اورت کور یا خلکو کنه دنیا کې کور او په آخرت ګور پس د مرګ ګور نو کور رات خو یو الته کې لوکو مر ګور راته ثم يفصل له في قبر 70 ذراعا في 70 ثم ينور له في بیادتا رڼا کول شي نور واچول شي فی پر قبر کې ثم يقال له بیادتا ویل شي چې سوال جواب ختم شو قبر نورانی شو دته نم فقال رسول الله فيقول ارجع الى اهلي ودشا من ارامك ندوي ارجع الى اهلي فاخبرهم زما کنه کوړته می خپلوانو ته چې خبرې کوم فاخبرهم خبر ورکم چې الله ز بچ کوم مال دادا خوشالي را کړی چې واپس فرشتي ته نه نم کنومت العروس ودشا لکه د کېدو د ناوی عزتمند ده او مبارکي په کور باندې او قدرداني دا شان قدردان عزتمند او مبارک ته حرام وکا کور ته لا نشیدل ناوی چې لاړ شنو په ساتي بیا کور ته سوکرا پریدي او کور ته به نه راځي نو ته دلته یې سو او هغه وخت سوې چې قیامت بشي بس تا بخیا تبلا پوم نه چې قیامت بشي الذي لا يقصده الا حب عليه دا شناوی چې نشي وي قول د خوبنا لیکن زیات محبوب د اهل د دین دنا الیه د طرف ته بنده ته چې څوک زیات نږدې زیات محبوب هغه وي کنه نو دغه شانته لکه ناوی ته زیات نږدې زیات محبوب په دغه کور کې خاوند دی میړه دی راغه به ویخی نو دا شانته تاسو وګړي وي قوله احب الخلق الله رب العالمین د طرف نه چې کله आवाज شي بیا پاسینو هغه وخت پوری وای حتی يبعث الله في مسجد مما جئ تردي چې پورته به کې الله د زید ډډه لګاولو نه ذالک چې دغه دی او که سره منافقو نو دی بووی سمعت الناس سویت زباره کې دی بو اوردی خلکو یقولون قولا چې سببي څه خبرې به کولنو فقلت مثلون ما غشان ته خبرې کولی لا ادري فقلت مثل لا ادري ز په خپل ذات نه پوه د بلغ منم بمذهب اذا مقلد قال لا ادري نو مقلد لا ادري مقلد خو ادري ما دای ذکرې زما عالم ما ته خو دي امام را ته خو دي د قران او سنت پر نه را ته خو دي د زغه تشین شي لا ادري او اذا په نه پیغام چې نور څو خدا خلق وینو نو فرشتي ته قد كنا نعلم انك تقول ذلك بیشک مونږ په دې باندې چې ته هم دقه ما نستا د رنگ نفسه د حالاتونو د سرګندو چې ته وته شي حالات داسي او قال الارض بیا ویل شي زمکه ته انت ایمی علیه ترا جوخته شو په زمانه التئام جوخته دل کو شری دل کو شر شتا یو د شته په د باندې زمکه پیرا ټول شي دا فیقال د فرشتو قول نه دي فرشتو کا اخلاص شو د الله طرف خپل شروع بل عالم دي ویل شي دتا چې زمکه پیرا غون نشه فتلت ام علی نظمکه پیرا ټول شي فتختلف اضلاع دمر را ټول شي چې یو بل کې نه نوزي پخته ده فلا يزال فيها معذبا نویر بیا همیشه پاره کې عذاب کړي حتی يبعث الله من مسجد تراغه چې اوچتي کې الله د غړې لګولو زیاده ذالک چې دغه رواه ترمذی دا حدیث کې لګ اجمال دی نور روایتونه کې براشي د تراغه وخت پر په دا عذابي سوچ نفخه اوله نشي نو دغه ته جمعه قیامت یو نفخه اوله چې دا شته ژوند چې په دې عالم ته دی دا ټول ختم شي نو بیا دویمه نفخه دل آرام را نور ټول ختم شو او دې کافر یا منافق لا آرام راشي عذاب پې نه دی اوس دغه وخت یو دشي نو صالح کاله پس چې دویمه شپېلې پکړې شي نو ټول عالم پاسین دی بیا راوي شي او چې راوي شي څوک وې من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وس مسترګي لګې دلی بیا چاره به په دې بیا ورخته ایراله عذاب شروع نو د قیامت دی بین النفختین کې دل آرام دی عذاب نشته دی دې تاسو وقفه تو توقف دامن کې وقفه ده نو دا دغه جمله قیامت حساب ولا نفخنو دا قیامت پورې په دمن د عذاب دی الله روایت ترمذی وعن البراء ابن عازب رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یاتیه ملکان فجلسانی فرشتي دورا شنو کی نه
دا جلوس هم دا غزه مناسب جلوس ته اجلاس ته دا نه چې دا زما صاحب شانته یو په پرلد کې نه کا تا کیا وته یا څوک او چې څنګه کې نستدي باندې دی خو محسوسي ده په هوشيږي وایتا مر ربک فیقول ربی الله دلته تفصیل دا رب نه شروع کړ مخکې ما وی کنه د پیغمبر وی زکه چې رب منل دی خبره یقینه د پیغمبر منل صحیح منل دلیل دی په دې چې رب منل دی رب دې څوک دی چې ایماندار دی دی وی ربی الله زما تربیه کون کې الله دې تربیه کول په خېټه او تربیه کول په جسم او تربیه کول په روح درې ورته دي معنا څنګه چې ډوډۍ را کوله نو د سي د ژوند د تیرولو قانون را تخودلو په قانون باندې د الله د قانون روان فیقولان له نو فرشتي ته وای ما جن دا دوه ولې راځي تاسو لوستي کنه چې بنده سره دوه فرشتي مقرر دي نه کوي او بدیل کون کی د قشنه ته دوه فرشتي راغلي د خیر جواب او د بد جواب دواړه چې دا دواړه اوري او دا مناسب رد عمل فیقولان له نو بیا ته تاسو کې ما دینو کا نستا قانون د ژوند سو دین د ژوند تیرولو قانون نو موږ روزه وازی دي موږ روزه انفرادي دین دي اجتماعي دین قانون د ژوند نستا قانون د ژوند سو فیقول دینی الاسلام نو دی وی دین می اسلام الله را لګل ستاره لګه اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین دې ته غاړه خودل می تاسو له وکړي په دې خوشاله یاتی نو بیا څوشي ما هذا داو توي دیو دین می اسلام فیقولوا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم داینه وزلت الذي بعث فيكم روایت راغله دوی سوایت څدې دغه را بهادر سړی چې تاسو کې بلیګلې شو هغه باره کې تاسو وای ما هذا رسول کاسو کو یقول هو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله علیه ګلو موږ ځکه په دې مسله فیقولوا له نو دو دواړه د ته وی و ما یدریکا تا په دې باندې څه شی پوه کوي څه په دې څه شی پوه کړی چې دا د الله علیه ګل پیغمبر دې ته خونه کړه او یا په دې سوال جواب باندې دی قرأت کتاب الله فآمنت به ما قرآن لستو او پاغي ایمان راوړل یقین می پکړه دي فذلک قولو نم دغه دی قول الله رب العالمین يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نويدا راوي فينادي مناد من السماء आवाज کی یو غون کی د اسمان د طرفه د پاسه طرفه د عالم غیب نه سو आवाज کی ان صدق عبدي د دې خبري انه صدق عبدي دي تخفیف کړي شه د دې چې رښتیا ویلي دي د بنده زما څه چې د رښتیا ویلي دي فافرشوه من الجنه نو دل تاسو بستر واچوي د جنت نه والبسوه من الجنه او دته زړی کی واچوي د جنت نه من الجنه د جنت وافتحوا له بابا الى الجنه او پرز دل ور د جنت نه نو پرز شي تور قال فیاتی وی راوی نو راضی دلا من روحه د خوشبوئی نه د خوشالۍ نه و طيبها او د خوشبوئی نه و يفصح له فيها او فراق کړي د فراخي کړي د په قبر کې مد بصری مخکې 70 دران وکړه تفسیر او چې 70 نو د عادت نه بد البصر مراد دي واما الکافر نو دې حدیث مبارک کې تفصیل رفعتی من روحه اوس چې ایماندار دي د آدم علیه السلام نو وخت تر اوسه پورې جملې دنیا کې هر ځای کې کاغه په قبر کې کاغه په دغه کې په بیانو په خېټو کې د لوګانو په خېټو کې د ایمان د زموږ چاغلو خوشحالي ده اپا خوشحالي باندې پويږي تنه چرته ده تنه د وجود نشته او خړل شوی دا بیا غول شي بجادي شي دی وتلی دی یو ځای ور دي دی بل ځای ور دي او چې کله بل بنده دی هغه راشي فرشتي راشي نو داغه څه حالي اما الکافر فذكر موتو هر چې د کافر نو بیان ک نبی علی السلام د مرګ ده راوی ته غټی یاد ندی یا اختصار کړی دی وې داغه د مرګ تذکرہ وکړه او یعاد روحه فی جسدی او ګرځول شي بیا روح ده پتنه ده کی ویاتیه ملکان روح نه احساس پڅکی روح خوشته کنه خو دې کې لګ خلکو ګوتی ولې خبره ورانه کړه یو دا روح ده چې زمونږ تنه کړي یو روح بسیط روح ده بسیط څه معنا چې پاغي باندې حس شعور حیات ز کولې شم
خو ځان له په نور څه مستقل کار نشم کولای. نو دکې روح دې هغه بسیط روح یا دغه روح چې کوم الله د دنه وخت کړی دی د دغه روح آثار پکې تا پاتې دي، دغه روح آثار پکې پاتې دي. او 15 منټه 20 منټه تقریبا د نیمه غنټې پورې غروغ دی ګوریم او روم تاسو ته کو جواب دروم درکې خبریم کوي. او چې کله دغه وخت ورشي او د وجود ټول ناغه حرارت ختم شي بیا په اکسیجن نه تودي بیا څه نشي کولای. نو دغه هغه روح شته، روح ته وته له فرشتو ورله خدا روح دې بسیط چې په وجود کې شته حس شعور سره شته یا دغه روح مراد دی قبر کې همیشه ده سره یا خپل روح دې چې کم تنه تلو وجود ته دغه څه د نکیدل ندی مراد لکه چې اوس دنیا کې دی بیا خو دنیاوی جوړ شو بیا اخروی نه برزخی شو او داغه سره تعلق دی. څنګه تعلق دی الله تعالی سره الله به کوي. نو د دنه ته یواد له روح راوګردل شي ته یواد روح فی جسدی ویاتیه ملکان او راشد له دو فرشتي نکینی روی تمر ربک فیقول ها ها لا ادري اوس افسوسونه کی ها ها لا ادري پریشانی سره کنه نه دیوس اسویلی کوي او نه پوهیږم دا تاسو امتحان پرچا کې امتحانی پرچې کې سوال ورکې سوال باندې په جواب نه بي کنه او دی ورختا دی یو څه ګوره بل ته ګوري بیا غوږ بیا استاد په سیل شي او ورختا یې په ټول لګي. دا څه مثال دی هغه نه لازم دی. نو دې وې څوک دی ها ها لا ادري افسوس د پاره نه پیغام فیقولان له ما دینک نو بیا دې زه مولا خو نه وې دا فلسفه دي په دې باندې غوړه پیغام. نو فرشتي ته ما دینک نو ستا قانون د جوړڅو فیقول ها ها لا ادري یا افسوس نه پیغام. نو بیا ته ما هذا الرجل الذي بعث فيكم څوک دغه بهادر دغه بندا چې تاسو کې در لګل شو رجل ته ځکو چې ټول دنیا یو پر دغه بل پای خپل نه چا دیړو خپل پرېښنه ده په طریقه باندې دی. فیقول ها ها لا ادري فینادي مناد من السماء نو आवाज کې आवाज کوون کې د اسمان د طرفه ان د دې کذب عبدي کذب چې دروغ وې ده ولې دې باندې پیژني ولې دې دا پروګرام د ژوند چلو راوړل دا نه پیژن او ولې دا نه پیژن چې مرګ روان دی قبر روان دی دا نه پیژن د سوچ نه کړي کذب د عمل د دروغ دی دا قول د دروغ دی کذب عبدي کذب دلته د کذب مراد دا دی چې زه نه پیژنم د دین نه خبر دی کی دروغ وي دی دین پیژنې پیغمبر پیژنه مطلب نه کذب مر خلاف د حقیقت دا خبره بی بنیاد ده بیا اصله ویل ده. فافرشوه من النار نو دل تله جوړ کای د ورنه والبسوه البسوه من النار واوند ته د ورنه وافتحوا له باب من النار او دتا بیرته کې ور د جهنم نه. قال راوی وی فیاتیه من حرها وسمومها نورازی دل تپ نه او د سخت گرمی نه سموم زهری گرمی سخت گرمی. قال او رجق علی قبر او بیاوی چې نبی علیہ السلام وی تنگ کړي باندې قبر ده دومره پورې تختلف فيه ازلاو چې پخته یو بل کې نه نوزي ثم يقيض له اعمى وصم دا مخکې روایتونه کې راځي چې دا زیاتې راغلي بیا مقرر کړي چې د لون اصم کون دا ول مقرر کړي شي ما فرشتہ معه مرزبتون چې هغه سره فرشتي سره ګل د وسپنو لو ضربا بها جبل کچرو وهلی شي پاغي باندې غر د دنیا د غرون لوی غر جبل لوی غر لصار ترابا نشي باغه د سیمه ده لکه خاوره فیضربه بها ضربه نووی هغه په دې پاغي باندې ضربه د سی وهل يسمعها ما بين المشرق والمغرب چې او هغه ټول هغه چې د مشرق او د مغرب ترمنځ الا الثقلين بين انسانانو پیریان فیسور ترابا د خاوره شي د سی وچقي ثم يعاد في الروح بیا پکې ته روح راو ګرځول شي معنی حیات بسیط راو ګرځول شي په دا حالت باندې نو بیا سره دا چرګي تر قیامت پورې چې الله ته مقرر کړي او سره کی. دې حدیث مبارک کې دا ذکر کو چې پخته یو بل کې نوځي فرشتہ مقرر شولا تفصیل دا عذاب په ګروزونو باندې وي دا आवाज اورېږي کېږي چرته چا اورېدل زیات ساروی په قبرستان کې ګرځي د خلکو د دې علاقو د غریب خلکو ټوک دلې دوساړه په قبرستان کې لراته او کوستان کې تونه په قبرستان کې ودرولي کوستان کې چې باندې تلاشي جوړو کړی نو هغه چې واخلي نو تل کې په قبرونو کې تونه ودرولي د پاسه په برج پاړي دی هغه پیخي
دا ولاړي چې بیا 15 شپږ میاشتې پس په ګرمۍ کې بیا وکړي بیا ځل وي نو په قبرونو کې ولاړي دي نو چې چېرې وي روړي وي عذاب وي نو دا به پکې نه سول دانې به پکې سوی وي او د ټولو نه زیاته زرغونه په قبرستان کې واخري او کلرګي کار دي دا اولی ځکه هغه بل عالم دی نو دا عالم خو نه دی کنه دا دنیا دا هغه چې سکیږي په بل عالم کې کله الله غواړي نو چاته سرګند کې د عبرت لپاره لکه د نبی رسول الله ته احساس نو او خې ته اړم به وشو روس هغه ته احساس وشو اصحابانو ته بیا دې په یو ځای کې ولاړل احساس درشته دا نه چرته ګوري او چاته پته لګي دا روایت کړی دی امام احمد رحمت الله علیه او ابو داوود وعن عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه روایت انه كان اذا وقف على القبر على قبر بكى فقبر بودر عثمان سے نو بجړل دومره یبل لحیته چې لمده بشو ګیره ده او خبر باندې ګیره غټه ده بلند شو نو د تو ویل شو چاو تو وی تذکر الجنه والنار یا تذکر الجنه والنار ته یاد کای بیان کای د جنت او د اور فلا تبکی نو جاړي وتبکی من هذا چې په قبر درې کې دینه جاړي نو د جواب ورکړو دا څه ده کنه بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر اول پوړی دا اول منزل دی د زینو د اخرت نه پدې به تیریږي دا لار ده فین نجا منو وما بعده ایسر نو کبچ شو بندا د دې پوړی نه پدې کې دی نرغه نورس چې تن راضی ایسر منو اغدا غینا آسان دی ولې د بنیاد دی پدې پسې رواني و ان لم ينجو منو کبچ نو شو دې پوړی نه د قبر نه پدې کې په عذاب راغی نه دې حقدار وګرځي فما بعده اشد منه نورس چې راضی غزي نه جا سخت دی قال او عثمان رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه نمی دی لیدلې چرتا یو منظر یو زید لیدو لیکن حال دا چې قبر دا ټول نه زیاته د خطرې نه خطرناک منظر مې نه لیدلې او قبر دا نه زیات خطرناک دی قبر به انتها خطرناک دی افضل من رواه ترمذی او ماجه ترمذی حدیث غریب دا حدیث ته غریب سند په لحاظ باندې وانو امددن روایت ته دیوی کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن الميت کله چې فارغ شو د خول د مړینا وقف علیه نو بدرید په یعنی په دې مړی په قبر باندې قبر څخه نو وی استغفروا لاخیکم بخنه وعید خپل ورله ثم صلوا له بالتثبيت بیا سوال کوي تاسو د کلکې دو او د ټینګې دو په جواب کې فانه الان يسأل ذکر دنه واستپوس کی رواه ابو داود معنا صدا او چې د قبر کم لوازم دي د دین فارغ شي نو فرشتي راځي بیا څو پورې چې د قبر د کار نه فارغ شي د فرشتو سره څه کار نشته او چې د ژوندو د غن اخلاص شو او سره د فرشتو کا او برزخ شروع بل عالم شروع رواه ابو داود وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام ویلی لا يسلط على الكافر في قبره 99 تنینا خامخا مقرر ولی شی په کافر په قبر کې 99 تنینا یو کم سل ناکار ماران تنین نهایت زهری ناکار مار تنحسوه چیغه چیچی وتل تنحسوه چیغه راکاگی وتل دغه او چیچی حتی نحس وی د شي جویل چې خوړې مېده کېږي نه د تیرولو کېږي نه او د پیړم دې زبیخي جی تنحسو زبیخي جی یعنی زه معنا د تخفیف لپاره ذکر کې وتل دغه چیچی حتی یقوم الساعه تر دې پوري چې شي هغه مقرره غړای یعنی قیامت لون تنینن کچرتی د څنګه خبرانه داسې کچرتی یو مار داغونه نفخ بالارض پوکیو کی پدی ازمکا ما انبتت خضرا نزرغون بنی کیغا از زرغونا داسی زهری دی رواه الدارمیو رواه ترمذی نحو وقال ترمذی دغسی نحو مثل کی فرقول مثل اغا الفاظی نحو کی معنی غی الفاظ کی لک فرق نو ترمذی کی دغشان تدی اغویلی 70 بدل 99 اغاو یا ویلی
په دې چې اولی عدد نه دی مراد چې دومره دي تکثیر مراد دی ډیرواله مراد دی چې دا شانته او دا شانته حالات را روان دي او دا وکی نو قبر نه چې برزخ نه مراد دا قبر وي نو دا قبرونه مونږ نو ټول سره نړۍ دي یو مار پکې چالي درې یو لړم پکې چالي درې نه لري کی او سره دا چې دا بالکل صحیح دي چې پاغه باندې یو کم سل خماران یا او یا خماران لګي او تر قیامت پورې به پیږي ذاتې نه ځکه برزخ ته او من ورایهم برزخ الی یوم یبعثون الله تعالی چې څه کی او څه مخه راوړي جابر رضی الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وصوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح حتى فرجه الله عنه رواه احمد عذاب القبر دے دا عذاب دا قبر ایمان لومشتی ایماندار لا بی ایمان لومشتی او دا ایماندار او دا بی ایمان پا عذاب کے فرق دے دا بی ایمان عذاب دا عذاب پا طور دے ایماندار لا عذاب و تکلیف دا خیری دا لری کولو پا توگا دے خیری تین لری شپاک شی یا دا دید پارا دے چه درجاتی پی اللہ اچت کی پا دی لحاظ باندی او کلا کلا لیدون کی تصورت دا عذاب کارشی حقیقت کی عذاب نئی سعد رضی اللہ عنہ چه دا احزاب پا غزا کی غشه پی لگی دلو آغا نو درے دو وینی باتی بداگل رنگ غٹ رگی لگی دلو نبی علیہ السلام بیم تا پوست راتا پا دا جہادی حالت کی هم چه دا مدینی نبار طول دی رو اموچی ٹینگولی و بیا پی داغ کی خو نبی علیہ السلام اس فرشتی نرازی نو تا پی داغ کی خو فرشتی نرازی و دو دعاوا چه اللہ تراغی میں موجنا ترڅو چې د یهودو خبره فیصل شوی دی زما زړه پې نه خوشحاله شي دغه یهود بنو قینقاع دا د ډلې والو د سعد رضی الله عنه ډلیزو او غیرتی ایماندارو ناغوی چې دو ختم شي ذلیل شي نو دا بخی په دې بنیاد باندې هغه الله محفوظ ساتلی یهود تنگ شو نه منگا دا خبر منو دا دا فیصله بانی با عمل کو رسول علیہ السلام غو فیصله غوار اللہ سوک چی وصلو چتی اغا او وجنائی سوک چی وصلنو چتی زنانا او بچیان دا غویزی امریکان پدا فیصله بانی عملو شو دین چې واپس را لسو نو دی وفات شو رسول علیہ السلام ولر جنازې لړ رسول علیہ السلام جړل صدیق و عمر جړل صحابه جړل عائشہ رضی الله عنها ما د خپل پلار او د عمر आवाजونو جدا جدا پیژنده رسول علیہ السلام جړه د وخو د بيدوه دا آواز نوا جنازه ولو پر قبر کی چکی خوز مکه پیراټول شو دی حدیث مبارک کی دا حال ذکر کړي وتی مونږوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سعد بن معاذ تا کله چغه وفات شو فلما صلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې موږ کو د جنازې په د باندې
رسول الله صلی الله علیه وسلم او کیخو شده په قبر کې وسوی علیه او برابر کړ شو په باندې تختی خاورا سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله ویل شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ فسبحنا نو موږ تسبیح ویل شروع کړو طویلا پورا ساعت وګت ساعت ثم كبر فكبرنا بیا رسول علیه الصلاۃ والسلام الله اکبر وی نو موږ الله اکبر وی سات خلاص خبره نو بیا ویل شو د الله پیغمبره ولی تا تسبیح وی او بیا دې پسې تکبیر وی قال رسول علیه السلام وی دا می دی لوی لقد تضايق على هذا العبد الصالح بشکا تنگسیار اغلا پدی نیک بنده باندې تضايق القبر على هذا تنگ شو قبر راټول شو قبر پدی نیک بنده باندې قبر و قبر ده حتی تراغی فرجه الله عنه چې لری کا بیرته کا الله اغا ددنه تاسو حدیث مبارک مخکې ول چې قبر پر راټول شي تختلفو اضلاعه داسې چې داغه پختې یو بل کې ننوزي ګړي وړي شي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حالت نبی علیہ السلام ته مکاشفتن خو در شو معجزتن اولی چې قبر پر راټول شو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الله الله اکبر ویل شروع کړو او حالت ختم شو قبر بیرته شو د قبر راتل ماوی د عذاب د پاروم دي او د قبر راځي کېدل د شفقت او د مینې د پاروم دي داسې مثال دی لکه دشمنو مغی کېونسي زور پکای او بل خو خپل دوست ورور استاد غی کېونسي پاغم زور کوي زور دواړه طرف ته دی دا یو طرف ته زور د عذاب دی او غچا باندې چې هغه په پوریږي بل طرف ته زور د مینې د محبت ته او چې چا باندې کوي نو هغه په پوریږي نو د قبر دار ټولېدل خو لومشته بدل لومشته دا د دې ثابت نه ده چې دا بدل دی او خو نه دی خو فرق په دغه کې دی چې چا د پاره د خوشحالۍ په توګه دی او د چا د پاره د پریشانۍ د عذاب او د سختۍ په توګه باندې دی نو حالت خو نهایت خطرناک دی کنه منظر د پریشانۍ دی رسول علیه الصلاۃ والسلام ذکر سبحان الله الحمدلله او تکبیر الله اکبر ویل شروع کړو سبحان الله دا شری لک لا اله الا هی الله اکبر دا شری لک الا الله یعنی غی کې سلب دا د صفات او د ذم او د نقصان الله رب العالمین الله او الله اکبر کې اثبات ته د صفات علیا الله رب العالمین لویلی نو دې عدد تعجب په دې باندې ویل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر او صحابه هم ذکر حکمت وربان ک تذاق علی هذا العبد الصالح قبر حتى فرج الله عنه دینه معلومه شولا چې د زمکه راټولېدل د قبر دا د دین خنده چې ګنې دې معذب دي نیکانو باندې د مینې د محبت په توګه باندې زمکه راځي کیږي لکه څنګه چې سړی څوګي کیږي خود دې نظر کوي کې د پته نه لري چې دا د مینې او د محبت هغه او کړه د بری شو په نیت باندې دا پته نه لري زغطۃ القبر زموږ د عقاید کتابونو کې ذکر کې زغطۃ القبر حق د قبر راټولېدل او د قبر زور بنده باندې دا حق دشته چاله په بدنی ته چاله په نیک نیت باندې عذاب القبر کې دی او جنا چې صورت د عذاب معلومیږي بل دا چې نیک سي رحمت ته نو بدل خو عذاب دی او دی سفر په کې نشته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه رواه النسائي امدغ سعد بن مالك رضي الله تعالى مباركي سعد بن معاذ رضي باركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي سعد بن مالك اغا مهاجر دي در رسول علیہ الصلوۃ والسلام ماما گانو کړي مامای کی سعد بن معاذ رضی الله عنه انصاری دي
مدینه کې د یو مستقل طرف مشر دی، معتبر دی، ملک دی او مخیز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هذا اللي تحرك له العرش، دا دی هغه څوک چې وخوځېد د ده د وجنه عرش د الله، وفتحت له ابواب السماء او پرانسې شو د لپاره اورونه د اسمان، وشهده 70,000 او حاضر شوي دته یعنی جنازې دته او یا زره د فرشتونه. داسې معتبر سره لقد ضم ضمتا بشکا را ټول کړ شو په د باندې قبر او دې نه چوړ کړ شو، زم کړ شو، زور پیو کړ شو، دسې زور ضمتن کامل زور. ثم فرج عنه او بیا بیرته کړ شو دا قبر د دنه فراخی تر راوستل شو. روایت د نسائی. تحرک له العرش، عرش مخلوق دی، حرکت پکې راتلی شي. دا حرکت د خوشحالی نه هم راځي او د پریشانی نه هم راځي. د ډېرې خوشحالۍ په خبره باندې هم بنده اورپیږي، وپوږنیږي او رنګي سپین شي، خسته شي، تازه شي. د ډېر خفګان د وجې نه هم بنده اورپیږي، وپوږنیږي، رنګ یې تور ټپ وسوځي او وچ شي، شونډې وچې شي. دواړو کې حرکت دی. خو د ده دپاره عرش خوځېدل د حملة العرش د خوشحالۍ د وجې نه دی چې د سعد روح راغی، د پریشانو نه خلاص شو. عجز په تکلیف کې او دردېده، هذه درد و تکلیف نه خلاص شو. تحرک له العرش، عرش یتحرک له العرش اهل العرش. لکه سړی وي ټول خار وجړقېد، نو خار خو نه جړقېدلی، خار خو دغه آبادون هم دی، هغه نه جړقېدلی، معنی خاروال وجړقېږي، عرش والا فرشتې. او ابواب السما اعزازا او اکراما، د سعد روح په یو وردن نه کېږي به، ورونو ټول بیرته شوي دي اعزازا او اکراما. لکه میلمه کلي ته راځي نو کور په کور خوشحالي ده، نو خو به یو کور له راځي میلمستیا به په یو ځای کي او دا کور په کور خوشحالي. دا اعزاز او اکرام دی هغه چې ټول په خوشحاله دي. تحرک له العرش او فتحت له ابواب السما، دا معنا. او اعزازا او اکراما 70,000 من الملائکه، یا عدد مراد دی او ظاهرهم دغه ده، او یا عدد نه مراد، تکثیر مراد دی، ډېرې فرشتې ول راغلي دي. دا هم قول دی 70,000 من الملائکه. او دا ضمتا ثم فرج عنه، دا راځي کېدل د قبر نیک لهم دي، بد لهم دي. نیک له په یو عنوان دي او بد له په بل عنوان باندې. رواه النسائی. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر. دا روایت کی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ادرید بیان کوونکی د دین، خطیبا بیان کوونکی د دین، خطبه د دین بیان. یو خوش خطبه ده کنه، یا ټکی دی وایي کې پیونه بي دا څه بلا غرومه او ویم څه، دا خو هغه ټکی یو خطبه بیان د دین دی، بیانول. ادرید نبی علیہ السلام خطبه وایي نه بیانونکی د دین او خطبه دا ویله. فذكر فتنة القبر، نو یاد کړه فتنه د قبر ازمیر په قبر کې جرا روان دي. التي يفتن بها المرء، هغه چې ازمیر شي په غیبانی سختی وراسي په غیبانی په قبر کې په بنده باندې. فلما ذکر ذلك، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر دا سخت بیان کړی، ضج المسلمون ضجتن، نو زوګ شروع کو چغې کړي ای مسلمانانو لوی چغه، یعنی هر یو نه به اختیار आवाजونه وتل شروع شو او په جړا سر. رواه البخاری. هکذا وزاد النسائی، او نسائی ذات کې زیات کړی دی، حالت بینی و بین ان افهمه، مسلمانانو داسې چغې شروع کړي او داسې جړا شروع کړه چې پرده وشول د دې زما او بین نفهم کلام رسول الله، او په میان د پیدلو کې په کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دې څه و دسي اوازونه شروع کې زاب خبر باندې پیغام. فلما سكنت زجتهم، نو کله چې ټیکاو شولا د دودا پریشانی د دودا چغې، قلت نو ماوی لرجل قریب مني، یو سړی ته چې نږدې زمانہ ماته، اے بارک الله فیک، اے د ندا منادای پرېخه ده، اے فلان
یا اے رجل یا اے جالس اے سړیا خیر دی واچی الله تاکي دعای مخکې کړه. ادب طریقه هم دادا. ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سدی هغه چې رسول الله السلام په اخر د قول خپل کې رسول توي قال ندی سړی وی قال پیغمبر علیہ السلام وی هغه دای وی قد اوحي الی انکم تفتنون فی القبور بشک وحی شی د ماته دې خبرې چې تاسو باندې به سخت راوستل شي په قبرونو کې قریبا من فتنه الدجال نزدې سخت ته د دجال چې په دنیا کې کم راضی با او دا غنه چې کوم سخت راضی پریشانی به راضی دغه شان تزمیختونه امتحان و پتا شو کې تاسو باندې په قبر کې هم راضی نو سخت به راضی. رسول الله سلام دا وی مسله د عذاب القبر سخت راضی په ایمان دا هم راضی خو هغه یو شان ته او په ایمان به هم راضی هغه بل شان ته. وعن جابر رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم روایت جابر رضی اللہ عنہ نا دے روایت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قال وی اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. کله چې دنه کړی شي مړی قبر ته مثلت له نو ښکارا کړی شي دتا مثال جوړ کړی شي دتا دنور عند غروب فوق د پروتو کی فیجلسو نو دیکینی فرشتی کینی یمسح عینیه چې د موږي سترګې خپلې او وی دي تپوس کوونکو د فرشتو ته دعوني اصلي پریم دی چې زموږ کوم. رواه ابن ماجه. قبر کې چې د کینو د لاندې پوښتنه د زمړم د خو هغه دنیا د هغه حالت تی هغه واجب سخت او د مرض هغه نه خشم نو فرشتي ته پوس راغلی دی دعوني وصلي مزرا نه پاتې کیږي. نو فرشتي پوه کی چې دا خو د مزه نه دی دا خو د سوال جواب دی ته بل عالم تر دې پوښي. دا دلیل په دې خي نبی علیہ السلام ویم چې بنده چې عمل کوي نو په دغه مری په دغه به پورته کی د سره سوچ د مانزو چې ژوند دی او بیا خاص د ماجیګر د مانزه اهم مزدي العصر ان الانسان لفی خسر. نو په دی وجه باندې نور د پروتو حالت کې دی غنی نه به مزرانه پاتې کیږي. تاسو ما پرې دا دلیل دی چې د په دنیا کې ایماندارو او د موز پابندو نو فرشتي د منځ نه دي تاسو راغلي نو بیا تم تاسو شروع کی. وعنه به هره معنا صدا چې کوم عمل کې په دغه بمري کوم عمل چې کې دغه به سره سوچي نو چې عمل د منځو او اهم عبادت ته په عبادتونو کې راقیدي نه پس نو البته کومه مخه راشي او دا د بشارت عظما دی د سوال او جواب د اسانه درو لپاره اوله پیش کندی ده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره نے روایت ته رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوئی قال نبی علیہ السلام وی ان المیت يسير الى القبر فيجلس الرجل في قبره غیر فزع. بشک مړی ګرځي قبر ته یعنی قبر الذي د مسلمانانو قانون داده بلکې د آدم علیه الصلوۃ والسلام نه د انسانیت قانون داده ما ينبغي لجيفة المؤمن ان تحبس بين ظهراني اهلی. رسول السلام وی ندی پکار مړی تنی دی ایماندار لا چې هغه د اشاره کړی شي په میند د اهل کې د انسانانو کې ژوندو کې بلکې دا د ذریعو جوړې شي. سنت الله هم دا د قانون دا د ثم ماته فاقبره. رسول الله السلام دا ان المیت يسير الى القبر فيجلس الرجل في قبره. نکینی بندا په قبر کې چې فرشتي راسي او غیر پاسې نه کینی غیر فزع ولا مشغوب نی دی ورخطا انی پریشانه شغب شور زوګ ته چې د پریشانی سبب ګرځي نو نه دی ان شور زوګ پکې ته نشته ضروري چې پکې ته نشته دوه دباو پکې ته نشته غیر فزع نو ورخطا لا يحزنهم الفزع الاكبر ورخطا او پریشانه باندې کیدو لوی پریشانی ولا مشغوب او نو به دې پریشانه دوار او ورخطا د زوګ پک د وجنه. ثم يقال چې کله کینې شي نو بیا به ته ویل شي فيما كنت پته حال کې فی ای حال كنت
په څه حال وي ته د کفر او د اسلام یا د پابندۍ دین. نو دی وی كنت فی الاسلام، ومزه په دین د اسلام کې. فیقالو نو دویم تپوس نه داوشي ما هذا الرجل، څه شان دی، څه حال دی د دې سړي، څه دی دا بنده څوک دی، څه دی مطلب شان یې څه دا تپوس کې چې دی څه دی انسان دی او قبول څه د وخت د اډو کې جوړه کړو څه دا تپوس نه کوي، څه دی شان ده او مقام ده. نو تپوس نه د دې خبرې شي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، مخکې روایت تسلسل دی. زه جواب کې وای محمد رسول الله جاءنا بالبينات، ما ویلو کړه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام څوک چوي چې هغه ټول ته حاضر شي. نو په دنیا کې داغه د قدرت نو پس د مرګ د کمر هغه چې په لکونو مړ دي، په شرق او غرب کې مړ دي، په قطب او په نیلاو کې مړ دي، ټول ته پیغمبر اسلام حاضر دي. نو کدا چې داغه صورت نه پیغمبر نه کنه بل څه وي کنه، خدا تذکرہ دغه دا الذي بعث فيكم چې روایت کې تفصیل لغله تاسو کې چې پیغمبر یادې ده او محمد رسول الله محبت به دې ته دا شوکو زړه دې باندې له کوزړه الذي بعث فيكم دیوی محمد دا خو محمد رسول الله دا الله علیه ګلو مونږ ته جاءنا بالبينات راوړي موږ له صاحب بیانونه د الله طرفه فصدقناه نو مونږ دې رښتینه ګڼل او تصدیق وکړو. فيقال له نو د دې نه دا تاسو موشي ویل شي تا هل رأيت الله ایت الله لیدل دا تصویر جوابونه کې لږ لږ کمه زیاتې راځي کنه دا کی چا سره په یو طریقه یو اصول دي، هغه اصول د الله بارکه تاسو د دین او د پیغمبر بارکه دا د ټول نه کی خو طریقه تاسو بدل ذکر شي په ځینې کې زیادت هم راغلي ته چې الله باندې تعالی دې الله فیقول نو دی وی ما ينبغي لاحد ان يرى الله، ندی لایق ندی کېدې نشي چاله هم چې هغه دی الله ویني. فيفرج له فرجه قبل النار، نو بیا اوس پر دې شیدلا یو سوره طاقه په طرف د ور باندې بیر تک رسیدتا فرجه یو طاقه قبل النار په طرف د ور نه. فينظر الیه نو دا مؤمن وګوري غیتا یحتم بعضها بعضا چې هغه ماتی او خوري زنی دو زن نور الله لمبی دا سینی ور کی تیر شي سین کو دا ولا ببل کی نوزی بل کی تاویږي رټولیږي او دا غبارې کیږي اور بدل شان ته ګرم ویني. فقال له رسول ویل شي انظر الى ما وقاك الله، وګور تاغه ته چې بچ کړی دین الله. ثم يفرج له فرجه بیا دل بیر تکړی شي یو طاقه قبل الجنه په طرف د جنت باندې د بل طرف نه. انظر الى زهرتها دیو ګوري تا زوالی داغه ته خاص داغه ته او مافیا خوشالو ته جدي بکیتا. نو دته ویل شي هاذا مقعدک، دا دې زیستا او دغه تعالی جوړ کړی شوی. فيقال له هذا مقعدك على اليقين كنت، اول په یقین ویته وعليه متوفيقين مروي وعليه تبعث، او په دغه یقین به بیا پورته کول شي ان شاء الله تعالی. دا د اول دته د جنت جهنم تا قبیر تشي ځکه دا مشهور متل لیکنه چې نعمت پس د مصیبت نه زیات بختوري سړی تا او زیات قدردانی د سر درد نه لیدلې د سر دروغ زیاته ته اندازه ده د سترګو خړواله دی نه لیدلې د نظر د خوالي ته اندازه څه قدر سره پیدا کیږي قدر خپل راځي چې دا غي نه مخکې څه خلاف دا غي ویني لوګه دی نه لیدلې د خوراک بل څه څه قدر خو نه کنه. نو د تعاول جهنم خو دی شي، نو د تر هغه نعمتونه د الله یو په زور باندې قدردان شي بیا او دشمن تعاول جنت خو دی شي چې خوشالي ویني نورو چې په سخت راځي نه هغه ته بیا ډیر ګرانه. نو ځکه مخکې کاغه اکیغونو لشي ویلس الرجل السوء فی قبری، کېږي لشي بندنا کار په قبر کې فزعا پریشانا مشغوبا زوګ پک پکړې شو شغب زوګ پک دی لکه زوګ پک کې سره ورختا دي چې سو کوم دی په لوګورم کدی په لوګورم ددا ورم کدا هغه ورم پته نه وي دغه شانته حالت په باندې شغب پریشان ورختا. ويقال له فيما كنت، نو ته ویل شي تاسو کې په څه حال کې ویته؟ نو دی ویلا ادري نیم په څه حال کې د چا دین نیمانه د چا قانون سره کول
دیوی لا ادری نو ته ویل شي ما هذا الرجل څوک دې دغه سړی فیقول د دنیا کې چې تاسو یادو فیقول دیوی سمعت الناس یقولون ما اوریدلی د خلکو چې خلکو به قولا سوائل فقلت ما اوریدلی خلکو به رسول الله یودا فقلت فيفرج له فرجه نو بیا اوس پر دې شذلا یو سوره بیر تکړه شذلا یو سوره هغه په دې طریقه باندې قبل الجنت په طرف د جنت باندې انظر الیها الى ظهرت ان دیو ګوري تا زوالی خایسته او ما فيها او خوشالو ته جدي بکیتا نو ته وی شو انظر الى ما صرف الله عنك او ګورته هغه ته چې وګرځول الله ته دا غینا چې ګرځول دی الله ستانه ثم يفر الرجل دا ذکر کوي چې نور ارمان دي شو دوا ځابونه شو کنه دغه ته لاړه او دغه ورکړه سخته ثم يفر الرجل فرجه من النار بیا اوس پر دې شیدل او طاقه او سوړه په طرف د اور باندې دیږي ته ګوري یختم بعض او بعضن چې چقي خوري زری دې زری نور دومره تیز دی فيقال له هذا مقعد دته ویل شم دغه استاد اوسې دوزه مکان علی الشک كنت وعليه مت په شک ته وی چې چا به دغه وی یو تا به دا وی چې چا به بل بودی نو ته په خبر باندې ولړ نه په دین باندې وعليه مت او پاغه شک باندې جو ته مرشي وعليه تبعث په دغه شکی عقیده ته پورته کولای بشي ان شاء الله تعالی رواه ابن ماجه روایت ابن ماجه ټول حدیثونو کې ما به اشتراک سو عذاب القبر قبر کې رات راځي او که سخت راځي تپوس کیږي او اجمالی خاکه د جون چې تر کړه دغه تپوس کیږي کامیاب دی نو جو کامیاب شون ناکام دی نو بیا ناکام دی نو عذاب عمره پکې تا نعمت پکې ته عمره کتاب او سنت دین مخکنا باب ذکر شو کتاب الایمان هغه تفصیلات ذکر کړو ایمان مرکب دی که بسیط دی دا ځان له ولانجه ده راغلی په حدیثینو کې کوم ځای ده د فلسفه او مناطق او الله نو دا ضروري استاد تقریرونه کې ایمان بسیط دی مرکب دی بسیط دی مرکب دی وخت دی باندې ځای کی ایمان بسیط دی کتش تصدیق واخلي یقین د زړه واخلي ایمان مرکب دی که اعمال پکې راغلي چې اعمال سره کې نو مرکب دی نو سداسي او بنیادی خبره نه ده نو اولی دا ذکر کتاب الایمان دویم باو پس ذکر کی الاعتصام بالکتاب و سنة ایمان رازی نه سوچ قرآن و سنت نہیں اعتصام بالکتاب و سنت نہیں ایمان نہیں ذکر پس دویم باب راوڑ که ایمان تینگول غواری نو قرآن و سنت بس دکای اعتصام عصمتن ندے عصمت حفاظت توی بچاو توی اعتصام داغین افتعال لے یعنی زن بچ کول زن ٹنگول اشپارز یخنی گرمی خو بد نرماد دا زوجین اثنین دی دا عالم بید زوجیت ننشتے نچلی یو ذات تا اللہ رب العالمین دی چاگد زوجیت نپاک دے الصمد ومن کل خلقنا زوجین اثنین لعلکم تذکرون پس دونوں کی زوجیت سرگن دے منگئینو زنوں کی زوجیت سرگن ندے نو منگئینینو خوشتا دے یو اللہ دے رب العالمین چی دا غسانی نشتا دے اور ذکرونگو الصمد نو ایمان چیز دکائی تینگائی پالینو پر سبائی پا کتاب و سنت بانی بائی
الله ولا دا مواد را لګل دي او چې بېږي نو پسې رسول نور را روان دي. هر څه اسباب چې دلته دي نو د دې بیرته مواد دی الله رب العالمین څخه. کله چې الله ماده ختم کی سببم ختم شي. نو دا شانتا د ایمان ماده قرآن و سنت ته. ایمان اجمالی ابتدائی دی، ایمان تفصیلی ثانوی دی. کم ځای کې چې قرآن و سنت اجمال کړي دلته اجمال دی، کم ځای کې چې قرآن و سنت تفصیل کړي دلته تفصیل دی. هغه تفصیل چې کوم هغه کړي دا غي نه زیات نه. دا دوی باوی پس بدی باندې راوړ الاعتصام بالکتاب والسنه یا باب الاعتصام بالکتاب والسنه. ځان ټینګول، ځان بچ کول، حفاظت د ایمان کول په قرآن و سنت سره، حدیث سره. قرآن اصول خود دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تفسیر کړی دی. الفصل الاول عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رسول علیہ السلام وی چا چې نوې پیدا کو زمون په دې معاملې کې چې دا هغه څه په کې راومنډو چې نه دی دا غینه فهو رد. دا احداث او ادخال ده مردود دی. معنی سره دین مکمل دی. اکملت لکم دینکم، دین می دل مکمل کړی دی، اصول مکمل دی. اوس داغی تفصیلات علماء ربانیین رحمهم الله دا صحابان رضی الله عنهم نفس هغه دی علم برداران دی، دعات دی، تفصیل هغه کوي. ځینې مسلې دي چې رایمو پکې اختلاف دی، نو پاره کې گنجائش دی، د اختلاف کولو گنجائش دی پکې. کوم یو طرف ته ځي په دلیل باندې تقوی معلومیږي نو هغه پسې لاړ شه. احداث الرازی چې هغه کې نیت یو تر دنه کې نو بس دا احداث بدعت ته. او بدعتونه دو قسم دي، یو د عقیده، دیم د عمل. د عقیده بدعت اکثر و بیشتر بنده کفر ترسي. د عمل بدعت اکثر طور باندې د کفر نه او کله د کفر شنو. او دایوی ما لیس منه د دې لپاره چې په ظاهر به موږ ته احداث کاریږي هغه په دین کې لکه اجتهاد د مجتهد په دلیل باندې بنا ده نو مردود دي. بدعت هغه عمل ته لیکيږي د عقیده او د عمل چې داغه ماخذ د قرآن و سنت نه نه عمل پینې شي او قرآن و سنت نه داغه ماخذ نه نو دي ته ویلي او بیا ته ثواب غني دینی غني دي ته ویلي کی بدعت احداث په دین ته ویلي کی معنی عام راول دي. هر څوک چو هر زمانہ کې چو په هر شعبه د دین کې چو شعبه د دین کې چو به امرنا او هاذا ویل دي. دین له الله پیغمبر را لګل داعی ترجمان په قول او عمل دوړ باندې هغه ترجمانی کې یاغي کې هغه سره ومنډي چې هغه داغې نه نه هغه الله ته مردود دی. ځکه دا الله د رضا طریقې په عقل نشي معلوموله. ووجدك ضالا فهدى دلی پریشانه نو الله په سمو لګولي. رسول علیه الصلاۃ والسلام به پریشانه سوچ هدایت د الله رب العالمین د طرف نور راغله. لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فهو ردني مردود دی. دا سړی مردود دی، دا مبتدی مردود دی. ابدا تعقیدی کړي او کدا عمل
या फहुआ रद्दुन दा इहदास द मरदूद दी व दिन की बनी हिसाबेगी। बुखारी मुस्लिम दौड़ रवायत जिक्र करे। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला।